इंडिया د एशिया चैंपियन په एशिया कप کې पाकिستان ته په فائنل کې یو زبردست ماته ورکو خو زدا حیران ما چې شروع د پاکستان د ټیم د کمې بغیرتۍ نه کما د حسین طلت نه شروع کما کده محمد حارث نه شروع کما او کده حارث روف د بکواس پیل نه کما ګوره چې کلم یو کلاړي په خله ډیر بکیدل شروع کی کنه نغه بیا پرفارمنس نه کیږي تاسو د دنیا ټاپ ترين کلاړیانو ګورئ په خله نه بکیږي اګه بالرینو په بال باندې خلکو له زور خيو ک بیټسمن په بیټ باندې خلکو له زور خي حارث روف دومره رافیل رو غرزولی او نن ولا غرافیل انډیا ور واپس کی زبردست بیٹنگ د انډیا طرف د انډیا نوجوان کھلاڑیان مو قتل زمونډه دلګانم دي کنه د انډیا نوجوان کھلاڑیانو څنګه انډر پریشر اننګز بیلډ کو سنجو سیمسن تلکور ما سمره زبردست بیٹنگ وکړو سمره خپل بیٹنگ انډر پریشر هغه کو تلکور ما صد ویرات کوهلی او د مزدونی د وخت نه دي نوجوان کھلاڑی دي د محمد حارث نه کې دي شي کشری او بل طرف ته زمونډه دلګانو ګوره په 113 باندې د پاکستان یو کھلاڑی اوټ او په 146 باندې د پاکستان ټوټل ټیم اوټ دا د موږ د پاکستان بیٹنگ دي خو حسین طلر سمره امپورټنٹ کیچ ډراپ کو خاور پسې بیا محمد حارث سمره زبردست او سمره خپل رن اوټ مس کو تموله نخره کې په وکټ کیپینګ کې هلکه خو بال چې منه کو نو بزر وکټ وکنه تموله نخره کې نو هغه تلکور ما دمه په خیال هغه تلکور ما رن اوټ چې هغه د مس کو کچره د رن اوټ نه مس شوی دغه حسین طلت کیچ نه ډراپ شوی هغه نه پس لکه حسین طلت چې کم کیچ ډراپ کو هغه نه پس سنجو سیمسن چکنی مو والا سکور یو کو لکه دا نه چې هغه نه پس ضرور شو هغه نه پس هغه سکور کو حسین طلت کیچ کړي نو پریشر کې به د انډیا ټیم راتلو بیا دا رن اوټ کړي دلنه مس کړي محمد حارث په خله کو دومره بکیږي په خله کو دومره خبره کوي دومره خبره به تر اوسه کرسګل نه وی کړي دومره خبره به تر اوسه ای بي ډي ویلیئر نه وی کړي دومره خبره به د دنیا ټاپ ترين بیټسمنانو نه وی کړي او زمونږ د لګان دومره خبره کوي دومره او به پرفارمنس د غستاسو په وړاندې وي ما تاسو لویلو زمونږ د ټیم چې کم دی دا د ایشیا کپ د غټلو قابل نه دی خرچ بیلو الا به دا ټیم بدل شي کدي ټیم ایشیا کپ غټلې وي نو روان درې سلو کالو کې موږ د دې ټیم نه خلاصېدو دا حارث پم موږ لپلارو دا حسین طلت پم د ټیم پلارو دا محمد نواز دا زمونږ د کپتان سلمان علی هغه چې صرف چنګم خوړلو تکړه دی نور د سن دی د به هم د پاکستان د ټیم پلارو کې د شری درې وړ فارمیټو کې کپتانی هم ور کړی و عقب جاوید تم چوکانی ول پکاړ چې دا ټیم سلیکټ کولو عقب جاوید لزویم چې بیخي د پاکستان د عوام روچت شو پکور ولا ټیکو کی څنګه چې د انډیا عوام روچت شو په کلاډیان ل پکور اٹیک کوي نو دغه نن پکار چې لره د لګان بغله سم دغه کوي شفارسیان او پرچی کلاډیان به مخله نه راولي د انډیا ټیم تاسو ګورئ شفاف ټیم دی په ټیلنټ باندې ټیم راغله دی په خپل سکلز باندې ټیم راغله دی په خپل ټیلنټ باندې نوجوان په ټیم کې سلیکټ کیږي زموږ د لګان د ګوروز حسین طلت تو ګورورا دا د کم مرز دارو دی مال خو دی خو چې دا حسین طلت د کم مرز دارو دی دا بیټسمن دی دا بالر دی دا په اهم میچ کې په یو امپورټنٹ میچ کې چې تعالی کیچ ډراپ کی د بیټسمن کیچ ډراپ کی حارث لا وګوره ته موږ سکور کله کې ته موږ سکور صرف د نیپال خلاف کې ته سکور موږ صرف د بنگلاديش خلاف کې ته سکور موږ صرف د UAE خلاف کې رخصه مړه تعالی لا چاوي چې کرکټ کوا قسم نه دماغ ول دماغ دومره وړته زماره خبره کنن لګ دغه وی دغه لپاره په ایڈوانس کې معذرت خو زم چې دا ویډیو دی ګوري حارث وایي چې مالا چا کمنټ کې لیکلو چې چولې خرڅوا نو هغه د لسی ویلو چې غلط خو د لنو ویل کرکټ تاسو د وس خبره ده د انډیا کې لړیانو ګوري سز دکړه ته وکي دا تلکوار ما وګوري رینکو سنگ وګوري راغو پړم باندې بالا په حارث چوکو والا میچ ویننګ شاټ رینکو سنگ والو دستانه به کشری دا رینکو سنگ خو دستا دغه چې کوم دی ټول زور خلیله تل دی او هغه پرفارمنس لته دی دا حارث لوي مزه پښتون د ما ویډیو به ور رسو به ګوري نو دا پرفارمنس سره ته خبرې دومره کې چې بابر اعظم له سټرایک ریټ امپروف کول پکار دی او پلاني له داسې کول پکار دی تعالی سره کول پکار دی تم سو وایا کنه چې مال دا کول پکار دی خراب شوز په دغه باندې سوري په بل موبایل کال راغو اوس پر راشو په محمد حارث باندې په حارث روف باندې خبرو کو حارث روف باندې خبرو کو حارث روف اشنا چې کم دی په تیرشوي میچ کې ډرونونه راغورځي په تیرشوي میچ کې میزایل راغورځي په تیرشوي میچ کې رافیل راغورځي نن هر بیټسمن چې کم دی حارث روف ټارګټ کړو او خو اٹیکینګ گیم په کړی او بل خبره د دې نمخ کې په دریم د حارث روف چې کم دریم ور وغه کې حارث روف 17 رنزونه ورکل په نه دویم ور کې 17 ورک دریم کې بیا ورکل 13 رنزونه په دوه اورونو کې هغه 30 رنزونه ورکل رورا دا 83 نه سکور په هغه روان شو 83 نه نو چې هغه ورکو سکور 100 ورسېدو بیا پکې بل بالر را هغه ولکو 107 شو کو سونه شو هغه نه پس بیا چې هغه بالنګ کو بس میچ کې سنو پاتې لکه هر بیټسمن ټارګټ کړی دی او هر بیټسمن دومره ایزي بالونه ول کړی دي ته زموږ د ټیم مین بالر مړه تا نه خو نسیم شاه په شلی سیخ دی
خو بس افسوس خبره ده چې عقیب جاوید لخش نه چوکنی ول پکار دي چې نسیم شاه او بابر او رضوان د ټیم نه ډراپ کړی دي کینه د حارث نه رضوان په شل سی خو د حارث څخه کړی دی په د ایشیا کپ کې یې سیم نه دی کړی رضوان ته په شل سی خو د سلمان الیاغ نه بابر اعظم په زرګونو سی خو سلمان الیاغ څخه کړی دی مړه ډیره د افسوس خبره ده خو بیا مونږ را پاسو د پاکستان ټیم په دی وجه تاسو له ما وختي ویډیو جوړ کړو ما د لویلو چې شری دا میچ د پاکستان بل ټیم سره وینن کنه نو ما بل ټیم سپورټ کولو ما په د فائنل کې د پاکستان ټیم نه سپورټ کولو مالا پتر دا غولند د فائنل د قابل دینه دا خو افغانستان په دې ټورنمنت کې لږه خراب لوبو کې نه د افغانستان رابطو دی فائنل ته لکه سریلانکا مخغلو مطلب اندغه قسمت خراب سریلانکا سریلانکا په قسمت را نه غو دغه بس میچونه وګټل فائنل تر ورسېدل او انډیا سره په دې ایشیا کپ کې درې میچونه کړو درې واړه کې ولای په مقدار سره سپېډي ورکي چې په مړه بس نور بنظم مخ کې راځو سکور کارت مې خو د وختي شیر کړه هم خو کمپلیټ په میچ باندې خبرو کو د انډیا په کلاډیانو باندې هم خبرو کو سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری پاکستان کړي د 146 رنونه څنګه میچ د لویډو منوي وکټه په 83 پرې وتا بیا دویمه وکټه په 113 پرې وتا او بیا 146 باندې الټیموټ او 19.1 بال باندې 15 بال ته هم سپیر پاتو کچره بیټسمنان وې دا 15 بال هم ولونو میچ په 155 سکور رسیدل 155 ته چې رسیدل نو مقابله کول شو اخرنی ور او دا سکور ته کم شروعات ولا فخردمان او صاحبزاده فرحان ورکو 10 ور 83 کنه نو دا سکور کم از کم د 180 قابلو چې پاکستان 180 رنونه په دې میچ کې کړي وي لکه سٹارټ څومره زبردست ملو شو خو دلګان دی ښکته کنه کم دله بپوي په خوا به یو دلو کلی کې سو وخت پس په چامړ کوس په کم دله وجني مخکې راشي جی سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری صاحبزاده فرحان 38 بال 57 فخردمان 35 بال 46 سایم ایوب 11 بال 14 محمد حارث غولن 2 بال 0 سلمان آغا کپتان سے چې خش نه چوکا در سره کنه او د دوبۍ د سټیډیم کې د مخ کې او تور پسې او د املاله دی ولنیولي د کپتان سیبلا 7 بال 8 رنونه جوړ کړی دي حسین طلعت 2 بال 1 محمد نواز 9 بال 6 اوس په ډېر خلک وایي چې میچ د بالینګ په وجه بایلل شو نه جی میچ د بیټینګ په وجه د سٹارټ نه بایلل شوی 146 سکور دی د انډیا اونته بیټینګ دا خو یې کولیپ شو بیټینګ ادوا کې لړیا نه ضرور شو کدا غي نه وډ دا غي د 10 اوور سکورو دا غي د 100 ور کې چي سکولو 146 دا کم از کم پاکستان ته نن 170 پلس سکور پکارو ځکه چې سٹارټ ولا خملو شو 10 رنونه د ستا یو کلاډیم نه په 30 ستاړو منای وکټ اپروزي اخرنی 10 اور کې تاسو را وکټ مشته خو د لګان دي کنه را سکور کارت تاسو ګورئ دغه حل زمونږ د ټیم شاهین افریدي روزي ګوره لکه صبر وکا هر بال خو نه چکه کی کنه درې بال دیوالی په درې واړو د 6 اټیم کړي او په درې واړو ته بچ شوی په درېم بیا لیک بیفور شوی لک سنگلو کا جانی دا ګوره اوس په پکې سپاتې دی خیر خو لکه فیم اشرف 2 بال 0 حارث روف 4 بال 6 ابرار احمد 2 بال 1 شیوم ډوبه 3 اور 23 وکټ یومنا بمرا 3.1 اور 25 2 وکټ خبالنګ ټولو خبالنګ کړي دی یار د انډیا له طرف ټولو خبالنګ کړي دی ورن چکرورتی 4 اور 30 2 وکټ اجر 4 اور 26 2 وکټ وګوره ټولو خب 4 اور 30 سلور وکټ کلدیپ تلکوار ما یو اور کړي نه رنزونه ور کړي دي خراب شوز ور پسې د انډیا بیټینګ کومو ګورو او ور پسې بیا د پاکستان غولونو بالنګ ګورو نو ور پسې په 19.4 اور 150 انډیا کړي دي ګوره سٹارټ ولا شاهین افریدي ولا خبالنګ فیم اشرف بالنګ کو میچ بیا د حارث روف نه لاړو ز بیټینګ کې خو غول کړ په بالنګ کې دا میچ راوړې دو خو چې دا کېچ حسین طلعت نوې ډراپ کړي دا رن اوټ محمد حارث نوې مس کړي نو دا میچ کابو کېدو چې دا حارث بکواس بالنګ نوې کړي حارث ډیر بکواس بالنګ وکړ ډیر بکواس بالنګ چرته امپریسیو بال د کړي نه دی او دا حارث ډیر کم بالونه وکټ کیپر لمتلې نه مس شوی نه دی بالونه لکه داسې ایزی بالونه کړي چې ټول دغه په بیټونو راغلي دي وکټ کیپر لا حارث 24 بالونه کړي چرته یو 2 بالونه بتلی وکټ کیپر لا اب حارث وډونه کړي نو دا د مونږه پریمیم فاست بالران دی رورا ابھیشیک شرما 6 بال 5 شبمن گل 10 بال 12 سوریہ کمار 5 بال 1 شاهین افریدی زبردست پیلو کو شاهین افریدی ډیر کوله بالنګ کو ډیر زور شاهین افریدی وکړو یو 2 بالونه یو 2 نه بلکې ډیر بالونه 145 لو رسولو اب 140 نه کم هغه بال نه کړي سلو 1 به پکې وکړو چې کم هغه 30 بالونه کړي ټول 140 کې هغه کړي دي خاطر اکوار ما 53 بال 69 رنونه آوټسټینډینګ اننګز ویل بیټینګ ډیر زبردست بیټینګ دو کو د قابل
तारीफ काबिल ले और को इंडिया रे को दुश्मन दे که هر څه د خو چې وسړی ښه گیم کوي اپریشیټ کول پکار دی نو ویری ویل بیټینګ دا بیټینګ نه دا 53 بال 69 دا سایم ایوب په مخ باندې مسا پیړه دا د محمد حارث په مخ مسا پیړه دا د سلمان ریاغه په مخ مسا پیړه دا د حسن نواز په مخ مسا پیړه دا د محمد نواز په مخ مسا پیړه دا ټول کلاړیان نه دي زوی مده ته لګور مالا پکارو چې میچ غټلو نه پس دا بیټ را رښتلې وي او د پاکستان د کلاړیانو پس په ګراوند کې منډه والو د کونی لیول دا بیټ نیولې وي د بیټسمنانو ته سایم ایوب لنی ولې وي چې تاسو کې چې تم سره میچ کې روړه پهله خو زموږ د سټانډرډ شکنه محمد دغه ویلې محمد حارث لا چې مړه ته خبرو لدی وګوره چې بیخي پر اخلاق له پرې بیټ والے وي خبره کړو ته لاکوار مال اوټسټانډینګ اننګز کړه سنجو سیمسن 21 بال 24 شیوم ډوبه 22 بال 33 رنونه رینکو سنگ 1 بال 4 رنونه دا پاکستان طرف شاهین افریدی اوټسټانډینګ بالینګ کړي 4 اور 20 اور یو وکټه او د بیټسمنانو لا بالینګ کړي دي لکه دا سه ټیم کې بالینګ کړي ډومبني درې ور خو د سوریا کمار یادو لا او بل چې کوم شوبمن ګل لا غله د بالینګ کړي دي او زمونږ حارث رؤوف سے برورا فیم اشرف 4 اور 29 درې وکټي اوټسټانډینګ بالینګ فیم اشرف هم کړي بیسټ محمد نواز یو ور کړي زمونږ کوټ سے وای چې محمد نواز بیسټ آل راونډر دی او ته په محمد نواز څنګه بیسټ آل راونډر د چتا غله یو اور ور کړي دي حارث رؤوف 50 رنونه ور کړي دي په 100 بالونو باندې په 22 بالونو باندې دا جی زمونږ پریمیم پاست بالر دی جی مړه خو بس وسمو به نه رسی کنه هاي بس سبا وایو یار خبرې ډېرې دي په 22 بالونو باندې 50 رنونه سړی ور کړي دي ابرار 4 اور 29 او وکټه خبالنګ ټولو خبالنګ کړي سایم ایوب 3 اور 16 ټولو خبالنګ کړي خو چې د دله پکې لک خبالنګ کړي وي نو میچ یقینا چې د پاکستان په ګټه باندې براتلو او میچ یقینا چې شورلی د پاکستان ګټه بوا نو پاکستان کرکټ فینس به شدید ناراضه وي په دې پرفارمنس باندې اور بس خپکی گئی مړه مونږ په دزړه بڑا سو وکړو تاسو هم کمنټونو کې په دزړه بڑا سو باسي اور بس خفګار مکه وای زموږ ټیم دی د غرنګ یو شفارس یو ټیم په شفارس جوړ شي یو ټیم هغه کې ټول ته شفارس چلی نو ښکارا خبره ده چې هغه بیا د غرنګ پرفارمنس په راځي ښکارا خبره ده چې هغه به د غرنګ غول کوي دا څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاری دا غي به د غول وي دا بیټینګ لاین په د لورز په سکرین باندې را دغه کوم دا وګوره دا بس کته وګوره 0-8-1-6-0-0-6-1 دا بیټینګ لاین اپ ګوري او بس زړه بڑا سپیو باسي او چې کم ټیم وی چې مونږه نوې ټیم جوړو مونږه نوې مایند سیټ راولو مونږه بابر او رضوان په دی وجه ډراپ کو چې د سټرایک ریټ کمی دي نو دې دراګانو راوګوره دا غي خو سټرایک ریټ کمی سکور خو به کول دی خو سکور هم نه کوي سټرایک ریټ خو د سلمان الیاغه په دی ایشیا کپ کې سټرایک ریټ دویم 100 سټرایک ریټ سره هم د بیټینګ نه کړي ځکه چرته په 12 9 رنزونه چرته په 100 بال 14 رنزونه چرته په 100 بال 11 رنزونه نه پکې سو کړي نه پکې څه شو دغه 7 بال 8 رنزونه کړي دي نه 114 سټرایک ریټ سره 114 نه څه شو دلا سنگ نه 114 سټرایک ریټ سره بالکل بیټینګ کړي دي نو دینه خو بابر اعظم رضوان نسیم شاه په زرګونو ایسیخه نو دا ټول دا یو لابي وا چروچته شي وا بابر اعظم دی بهر کولو د پاره دا غي په بغوس کې د خلک دومره پستر ګوډاند شو چې دا ټیم سلیکټ کړي ضرور د ایشیا کپ د پاره او دا سه رګړه د انډیا ټیم دا سه رګړه کنه چې دا سه د ګریوانو نیول او ایم خوځول چې لکه تاسو غره زموږ د حیثیت نه تاسو پهله کرکټ د کوي پهله د کرکټ نه شفارس او باسي بیا راځي موږ سره لوب کوي تاسو زموږ د لوب نه سوریا کمار یادو چې بیان ورکړی چې زموږ رایولری بس ته ختمه د رایولری د وکاریونس د وسیم اکرم د وخت وا دا د لګان د رایولری قابل دی وګورئ د مقابله قابل دی د سوریا کمار یادو د مقابله قابل دی د تلکوار ما تاسو ګورئ نوجوان الک رینکو سنگ تاسو دا خلارین کوسنګ بیټینګونو کو زبردست بیټینګ هغه کوي وره دا کله تلکوار موټ شیم وکي د شروع کوسنګ ولا د میچ پختی ختم کړي وره ډاډا بیټسمن دی ډېر کول بیټسمن دی څنګه په حارث رؤوف یو بال والله کو پړو منی بال 1 بال 4 کړي دي میچ ویننګ شاټ امرین کوسنګ والو نو دا غوړ نه دي دا کلاړیان دا ټیم سپورټ کول پری او خخ کولیام د دې بایکاټو کوي سمره هم مطلب کریټرز دیلم پکار چې د ټیم خلاف ویډیو جوړه کی سلمان علی غلا پکار چې د باقاعده بيخي د ټیسټ فارمیټ نه بغیر بل لوب نه کوي د بيخي د ریټایرمنٹ ایکسټل پکار دي دا بیا را پاسي به مورا به پلار ټیم راونی سي چرته هانګ کانګ راونی سي چرته یو ای راونی سي چرته بنگلاديش راونی سي چرته یو بل سیکنډ ټیم راونی سي بس پاغي باندې ریکارډونه جوړ کړي او بس وای چې مونږ ډېر ښه بیټسمنان یو مونږ هم راندو شو لکه حارث رؤوف خو نن ډېر ښکلی بالینګ کو محمد حارث چکی والی او پته نه لګي چې دا والی پچا دي دا بیټسمن پته دلته لګي روره دیزي کې پایو اهم میچ کې دا بیټسمن پته لګي خیر مکمل سکور کاړو
خبرې ډېرې زیاتې دي خبرې دا ویډیو دا تقریبا 14 منټ له ورسېده خبرې انتهایی زیاتې دي دا که زه لګیا شم ګنټې نه هم دا خبرې نه ختمېږي به دلته به ختمه کو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام